नबी अलैहि सलाम फरमाई कल च अल्लाह पे ورځ د محشر د بندگانو حساب او کتاب نه فارغ شي نو رب کریم یو بنده به پاتې هغه به د نبی علیہ السلام امتی وي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه انسان با دوزخ طرف ته مخ وي دی به وایي یا ربا زه تا نه سوال کوم دا جهنم نه دومره بد بین راځي دومره بد سمیل راځي چې زه نشم برداشت کولی ته په ما باندې مهرباني وکړه د جهنم نه خو ما مخ وګرځوه چې دا بین خو په ما باندې نه لګي. نو الله تبارک و تعالی به ورته فرمایي دې نه بعد خو به څه نه غواړې دی وایي ای وربي دقسې دې ما د ستا په رب کې دو باندې د قسم وي بیا زه څه نه غواړم. رب کریم به له دوزخ نه مخ تاو کي چې کله دوزخ نه مخ تاو کي د ده مخ جنت طرف ته شي نو دی به جنت خوشبویی محسوس کی ښایسته بهترینه خوشبویی به د جنت محسوس کی دی به وایي یا ربه لږ خو مې د جنت ته ورنږدې کړه. الله تبارک و تعالی به ورته فرمایي ای بني آدمه ای اولاد آدمه ته خو ډېر وعدې ماتونکی نه اوس دې پخپله ووایي چې ما واده دی بیا به زه څه نه غواړم. وایي یا ربه ما خو واده وکړه خو ما په دې کل مخلوق کې له واړو نه بدقسمته بنده مه ګرځوه. نو الله رب کریم به ورته فرمایي ښه خو دې نه بعد خو به څه نه غواړې دی وایي والله بعزتک ای الله ما دې ستا په عزت باندې قسم وي دې نه بعد زه څه نه غواړم. نو الله رب کریم به دا انسان له جهنم نه جنت ته رانږدې څه وخت چې دی الله جنت ته رانږدې کي بخاري شریف حدیث دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سلک ټیم به پکې تیر شي بیا به د سر اوچت کی او عرش ته به وګوري وایي به ای زما ربه تر دې ځي پورې دې رانږدې کړه خو اوس خو مې وردن نه کا. الله رب کریم به ورته فرمایي ای بني آدمه ای د آدم اولاده ستا شانتې وعدې ماتونکی ما په جهان نه دی لیدلی تا خو اوس واده وکړه چې بیا زه څه نه غواړم. وایي ای زما ربه په کل مخلوق کې مې له واړو نه بدنصیبه مخلوق مه ګرځوه ستا په جنت ته ما دننه کولو باندې خو څه نه کېږي یا ربه ته خو رحیم یې ته خو کریم یې. نو الله رب کریم به فرشتو ته حکم وکړي جنتي دروازه ورته کلاو کوي دننه یې کوي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا حدیث په ډېرو کتابونو کې په مختلف انداز کې ذکر شوی دی. په بخاري کې دا الفاظ دي چې کله دی جنت ته دننه شي نو الله رب کریم به ورته فرمایي څه درکمه دی به وایي یا ربه چې دا دې ځي ته دې رادننه کړمه بس دا ما دپاره هر څه دي. الله رب کریم ورته فرمایي زه هم رحمان یم رحیم یم د دې لسګونه به زه تا ته په جنت کې در عطا کړم. یو حدیث کې دا الفاظ دي. بل حدیث کې دا الفاظ دي چې کله دا انسان جنت ته رادننه شي او دی دا خلق وګوري ګڼه به وي په جنت کې الله دې وکړي چې مونږ ټول الله جنت ته دننه کي بې حساب و کتاب مو دننه کي نو دی به دا لاس په دې ځي باندې ونیسي وایي به یا ربه دومره مخلوق دی په جنت کې. نو الله رب کریم به ورته فرمایي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په دې ځي کې چې حدیث بیانولو گویا کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپلو سترګو سره ګوري. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مسکی شولو او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله دی په دې ځي لاس ووینه دا خلق وویني نو الله رب کریم چې څنګه شان سره ښایي الله به هم دقسې په خندا شي مسکی به شي او الله رب کریم به ورته فرمایي په دې ځمکه چې ته کوم اوسېدې که نه دا کل ځمکې نه به زه تا ته 100 چند په جنت کې زیات درکمه خفه کېږم.